په واتس اپ کې پر راتلونکو وخت کې نوی اپډیټ چې دی هغه یو ځای کیږي سپک یو ځای شي دی او سب پر راتلونکو وخت کې چې دی هغه به یو ځای کیږي د واتس اپ پر کوشش دی هغه چې موږ خپل استعمال کوونکو ته اساني جوړ کړو بل لا که تاسو ګورئ د ټول نه زیات چې کم اپلیکیشن استعماليږي هغه واتس اپ استعماليږي چې د کم کس سره ټچ والا موبایل دا غټ موبایل وسره نو پاغي کې به سره واتس اپ چې دی دا به لازمي ځکه په واتس اپ باندې چې دی موږ پری کال کوو لکه زموږ سره په موبایل کې انټرنیټ نو په واتس اپ باندې چې دی موږ رابطه ساتل شو په ملک کې دنم ساتل شو او بهر هم ساتل شو دغه شانته مسافر چې دی هغه په کور ته هم رابطه کوي نو واتس اپ والا کوشش کوي چې موږ خپل استعمال کوونکو ته اسانه جوړ کړو نو د دې سره به تاسو ته واتس اپ چې دی هغه به نور هم په استعمالېدو کې آسان چې کم اپډیټ چې په واتس اپ کې یو ځای کیږي ځینې کسان دی اکثر د خپل سوشل میډیا لینکس چې دی هغه په واتس اپ کې شیر کوي نو تاسو لینک شیر کېدو ته چې دی ضرورت نشته ځکه په واتس اپ کې یو نوی اپشن چې دی هغه یو ځای شي کله چې تاسو د واتس اپ سیټینګ وای پاغه کې خپل پروفایل ته راځي او حالت کې خپل نوم چې د څنګه تاسو باغې زور وکړي نو تاسو ته به لاندې لینک کاریږي چې څنګه هغه لینک تاسو وای نو حالت کې تاسو د خپل انستګرام اکاونټ چې د هم یو ځای کولای شئ دغه شان د پکې تاسو خپل فیسبوک کم اکاونټ چې د هغه یو ځای کولای شئ او نور اپسونه اکاونټونه چې دي هغه پکې تاسو هم حالت کې یو ځای کولای شئ نو دا چې د واتس اپ کې یو ځای شي که تاسو ته نه میلو شي نو تاسو خپل واتس اپ چې د هغه اپډیټ کولای شئ دغه شان په واتس اپ په ګروپ کې چې د پاغه کم یو اپډیټ راځي کم کسان چې ګروپونه استعمالوي په ګروپ کې به تاسو کتلی چې موږ دا پته نه لګي چې څومره کسان آنلاین دي اوس په راتلونکي وخت کې چې تاسو ګروپ کولاوهای نو لپاسه به تاسو ته ښکارېږي چې په ګروپ کې څومره کسان آنلاین نه به تاسو ته لپاسه ښکارېږي چې دومره ممبر چې دی هغه په واتس اپ کې آنلاین دی په دې ګروپ کې چې دی دا آنلاین دي نو دا اپډیټ به په راتلونکي وخت کې چې دی په واتس اپ کې یو ځای کېږي خو کله چې تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کوئ نو هلو به دا اپشنونه چې دي دا په تاسو ته ملويږي که تاسو خپل واتس اپ نه اپډیټ کوئ نو دا بیا تاسو ته نشي ملوېدلی دغه شانتي یو بل اپډیټ دی چې هغه په واتس اپ کې یو ځای کېږي او دا د ټول نه خاص اپډیټ دی د دې اپډیټ سره به تاسو ته واتس اپ په استعمالېدو کې نور هم اسان شي اکثر ځینې کسان په واتس اپ کې ډېر زیات میسیجونه کوي نو اکثر د لیکلو میسیجونه چې دي دا لګي یو خو وایس میسیج یو کس چې دی هغه لیکل کوي او وایس میسیج چې دی د هغې خو وسو ما لیکل چې دی هغه راځي خو په هغې کې اردو پښتو چې دی الان ساعت نه دی یو ځای شي او په راتلونکي وخت کې چې دی هغه به یو ځای کېږي خو کم کسان چې لیکلو والا میسیجونه کوي اکثر موږ د داسې کس سره میسیجونه کوو چې د هغه په ژبه باندې موږ نه پوهېږو او هغه زموږ په ژبه باندې چې دی هغه نه پوهېږي یا اردو شوه یا داسې د انګریز سره موږ خبرې کوو یا بلې ژبې والا شو ځینې کسان خو په اردو په انګلیش باندې پوهېږي خو اکثر داسې ژبې چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو د هغه طرف هغه موږ ته په لیکلو باندې میسیج راولېږي نو موږ هغه میسیج چې دی هغه کاپي کوو راخلو او بل ځای کې هلته کې پیسټ کړو د هغې ترجمه راوکاږو بیا هلته کې میسیج ولیکو او هغه د هغه ژبې ته ورواړو نو بیا په واتس اپ کې چې دی موږ هغې کس ته خپل میسیج چې دی دا ورلیږو نو په هغې باندې ډېر ټایم چې دی دا لګي نو په واتس اپ کې اوس یو بل اپډیټ دی چې هغه به یو ځای کېږي هغه به دغه اپډیټ وي چې تاسو د یو کس سره خبرې کوئ نو د دې ځای نه چې ته پښتو لیکې نو هغه به رضان هغه هلته کې اردو ته راوړي هغه د هغه طرفه تا ته اردو راولېږي نو هغه اردو چې دی هغه به ستا ژبې ته راوړي د هغې سیټینګ چې څنګه تاسو وکئ نو هغه به دلته کې کېږي تاسو ته په پښتو کې راځي او د دې ځای هغه چې دی هغه ته په اردو کې ځي نو اوس په هغه لیکلو ته هغه پیسټ کولو ته چې دی دې ته به ضرورت نه راځي لکه تاسو به کاپي کوو هلته کې پیسټ کوو بیا به هلته کې هغه لیکل او د دې ځای نه به واپسې پیسټ کوو او بیا بتلو اوس په رضانه راځي د هغه طرفه تا ته کم میسیج راځي نو هغه ستا په ژبه کې چې دی هغه به ترجمه کېږي د دې طرفه چې ته په پښتو کې لیکې نو هغه ته په اردو کې ځي د دې پښتو اردو دا مې له بدې مثال درکو نور چې په انګلیش کې په هر ژبه کې نو رضانه به هغه ترجمه چې دا به کوي نو دا په راتلونکي وخت کې په واتس اپ کې چې دی دا به یو ځای کېږي تاسو راته ووایئ چې په دې کې ستاسو کم اپډیټ چې دی هغه د ټول نه زیات خوښ شو